السلام علی رسول الله. حضرت مولانا مفتی محمد ندیم مناظر اسلام صاحب ما ته یو شل زلوي چې داوا خو ما تاسو ته یو 150 کرته وي چې لکه زمونږ رائے دا چې کرامت په درې قسمه سره راغلي دي. یو کرامت سره د علم او سره د قصد نه په معنا د اختیار، بل کرامت سره د علم نه بغیر د قصد نه، بل کرامت نه قصد او نه اختیار. بیا نه دا مطالبه مکو مهرباني راټوکا دا خبره ختم شوه. ستا مولوي صاحب چې کومې خبرې تا وکړې که نه دا څونه حوالې چې تا پیش کړې د سر نه تر د پای پورې حوالې دي په دوو عللو باندې معلولې راغلي دي. دا د په دوو سقیمو باندې په دوو مرضونو مبتلا دي. یو خدا دا تا د مولانا حسن جان صاحب حواله پیش کړه. د مولانا حسن جان صاحب په حواله کې صفا ستر لفظ د معجزې راغلی دی. زما او ستا بحث په معجزه کې نه دی راغلی، زما او ستا بحث په کرامت کې نه راغلی دی. د مولانا حسن جان صاحب حواله په معجزه کې دا د معجزې خبره نه ده. نه دا نشته په کرامات لفظ پکې شته، زما په معجزه باندې بیا کې نو چرته دیمه خبره ده. عبدالواحد صاحب حواله کړ، ډاکټر عبدالواحد صاحب او پلان کې ما تاسو ته مخکې ویلي دي مفتی صاحب په سر او چشم سره منو دا حواله. بعضې پکې زمونږ د عمر کسان دي، دا تا چې کوم یاد کړه. بعضې پکې زمونږ مشران دي په شرط دې سره چې د متکلمینو د اشاعرو د قدیمو کتابونو نه په دې کتاب کې حواله ورکړي نو بیا به موږ داسې ما خو تاسو ته ویش شرع قود صفا ستره نقل کړی دی چې نقل به علی معتبر وي چې نقل صریح پکې وي. که نقل صریح پکې معتبر دی شرح القود 130 نمبر صفحه کې دا خبره کړې ده. دویمې کومې ته حوالې چې کومې ورکړي د تعلیم الاسلام او د نفحات دا د معجزاتو سره تعلق ساتي. د سر نه د پای پورې حوالې د معجزاتو ورکړي. زما او ستا خبره په معجزه کې نه ده، د معجزې خبره ما تا سره دلته ایستلې ده. زما او ستا خبره په کرامات کې نه راغلې ده. صحیح ستره الفاظ داسې انداز سره د متکلمینو نه د اشاعره د ماتوریدیانو نه چې قطعا یې رد کړي چې کرامت په اختیار کې نه دي راغلي. دا ته موږ ته وښایه. ما تاسو ته ان شاء الله د متکلمینو تقریبا د 20 نه زیاتې حوالې پیش کړې چې دا کله د 20 خو هغه وی چې صرف متکلمینو نور زموږ حوالې تقریبا 70 ته ورسېدې چې دا کله نه کله په اختیار کې وي راکاو مولا، کله نه کله په اختیار کې وي، کله نه کله په اختیار کې نه وي. ته وګوره توثیق دی ښه دا زما په لاس کې مظاهر حق دی. دا د شاګانو د خاندان لوی سړی راغلی دی په دې لاس کې. دا د شاګانو د خاندان لوی سړی دی. دیوبند د سره تعلق نه ساتي، دا د دیوبند نه مخکې راغلی دی. او زمونږ اکابرین دیوبند د مقولاتو د خبرو له اعتبار ورکوي چې د تعلق د شاګانو د خاندان سره دی. او زمونږ دیوبندي فرقه دا د شاګانو د خاندان د شاه عبدالعزیز په فکر باندې روانه ده. سوی کرامات کا صدور دا مظاهر حق جلد نمبر 5 دا باب الکرامات اول راغلی ده. کرامات کا صدور اختیاری بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری بھی. دس کرامات صدور اختیاری بھی اور غیر اختیاری. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ولی سے کوئی بھی کرامت اس کے قصد اختیار کے تحت صادر نہیں ہوتی بلکہ بلا قصد اختیار صادر ہوتی ہے. اسی بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ کرامات معجزہ کی جنس سے نہیں ہوتی، یعنی جو چیزیں معجزے کے طور پر ظاہر ہو چکی ہے جیسے تھوڑی سی کہانی کا بہت کھو جانا، انگلیوں سے پانی کو ابل پھڑنا، وہ کرامت کے طور پر ظاہر نہیں ہو سکتی. لیکن اس سلسلے میں تحقیقی قول یہ ہے کہ کرامت کا قصد اختیار کے تحت بھی صادر ہونا ممکن ہے اور بلا قصد اختیار بھی. قصد اختیار سره هم ثابتېږي او بغیر د قصد او د اختیار نه هم ثابتېږي. دا د ما په لاس کې توضیحات دي. دا توضیحات دا د دیوبند عالمانو شرح راغلی ده. توضیحات د دیوبند عالمانو سره تعلق ساتي. دا د باب الکرامات ته توضیحات سر دی 299 نمبر صفحه. بعض علماء کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ کوئی کرامت ولی کی اختیار میں ہو، د ولی پر اختیار کی چنہ راغلی، مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. مونږ د عمومیت قائل نیو راغلی. مونږ ویو چې دا کله وی او کله نه وی. مونږ د عمومیت قائل نیو چې هر کرامت دا په ولی د اختیار کې نه راغلی دی. دیوبند توضیحات تی شرح راغلی دا د مشکات یاد ساته. الله دې وبخي حضرت مولانا شیخ رحیم الله سے څنګه چې تاسو دغه ورکړه حواله احقاق الحق ته جلد نمبر 4 دی. په کرامت باندې د مخ کې څخه د ولی علم ضروری دی او نه قصد، بلکې کله نه علم یو نه قصد او کله علم وم یو قصد وم او مخ درې تقسیمه چې مخکې کوم شوی دي. نو دا درې تقسیمه د ثانوي صاحب نه دوه هم نقل کړی دي چې کله علم یو قصد وي، کله علم وي او قصد وي، او کله علم وي او قصد نه وي او کله دواړه راغلي وي. دا د ما په لاس کې اگر چې زموږ مولانا محسن صاحب ډېر سخت
چلیدلې دی ګپ لګو خو پکې کې بل غوري ښا او د خپل کتاب رساله زما د عبدالحق دهلوي صاحب د کلام نه داسې را چاپېره کړې ده دا د مولانا طارق صاحب رساله ده او چې دې څنګه محسن صاحب رساله ده څنګه را دن نشو نو تاسو ما نه خپه کېږئ موږ د بالخانه د کمپیوټر مې ډېر اعلی دی الحمدلله کمپیوټر مې زما دام را یوه چې نه کېدو دا کتابونه نه کېدو بس یو په یو به کېنو ما د مفتي صاحب ته سوال وکړه دا دی دا ناست دی چې د دې دونه غلغپاړې څه ضرورت دی ما ته به دواړه کېنو ته مې مشر زه د کشر اگر چې زه د مشر یم ته مې کشر یې خو ته مې مشر زه د کشر دواړه سره به یو په یو باندې کېنو بس یو ته یو زه خبره به وکړو خو بس خدای خبر چې مفتي صاحب مبارک الله تعالی د دې د پنځپیریانو خلاف نورم تیر کړي او زمونږ نه خدای را مخه واړی ته چپچا خبره وره هغه تاریخ سے محسن سے لما پلاس کې سره اگر چې تاسو پېژن کړی خو حواله بدل زه درکاو لمعات التنقیح د شیخ عبدالحق سے شیخ عبدالحق صاحب اصل کې د حضرت عبدالقادر جیلانی رحم الله فتوح الغیب چې کله شرح وکړه په پارسی کې اگر چې مو څه پورې لیدلې نه چې چرته شته دا سره شته د فتوح الغیب د شرح د پارسی ها ما سره نشته ها هغه کې چې کله خبر وکړه نو هغه کې چې کله خبر وکړه نو دا د وره د لمعات او د اشعه اللمعات دا لمعات دا د حضرت عبدالحق صاحب د مشکات شرح ده پلوته ما دا لمعات دا د مشکات شرح ده یو خلاصه غشت شوی هغه ته شوی لیکي اشعه اللمعات توي بلغتين سوي وقد ذهب نمبر 9 ایک چې څوک چې قصد او اختیار نه مني د دې قول نسبت معتزله ته کړی دی چاته کړی دی معتزله ته وي وقد ذهب جماعه من المعتزله ومن نهى نحوهم الى انكار الكرامه وذهب بعضهم الى انه لا تصدر الكرامه من الولي قصدا واختيارا دي معتزله کې درکو دا قصد او اختیار وانما تصدر من غير قصد واختيار وهذا باطل ادا قول باطل دي لمعات اگر چې په مولانا طارق سے دا رساله لیکله حل زما پلاس کې اثبات الکرامات فی حیات و بعد الممات د شیخ احمد فرید المزیدی لوی سړی تیر شوی دی الله پاک جمدی دی حل الکرامت تقوا اختیارا الکا حل الكرامه تقوى اختيارا اي كرامه اختيارا واقع کیږي ذهب كثير من الناس الى ان الكرامه لا تقوى اختيارا ولو قصد الولي وقوعها اختيارا لم تقع وقال امام الحرمين هذا قول غير مرجئ دا قول صحیح نه دی راغلی بل المختار عندنا المتكلمين دا شاعرو او تمثيليان راي دا الله يمتني وقول مراد الولي وقصده باختياره ودليل سري ودليل فعل عمر او دليل فعل د عمر دی چې هم قصد راغلی دی او اختیار راغلی دی او علم متحقق شوی دی لکه زه ډیر جاستړی شوم ښه جای کرامات الاولیاء دا څوک دی علامه نبهانی څوک دی علامه نبهانی هغه کس دی چې حضرت تانوی رحم الله د جامع کرامات په نوم سره د کتاب ترجمه کړی دا ظفر احمد عثماني صاحب په امر د حضرت تانوی رحم الله دې ته موږ نبهانی ویو نبهانی د دې کتاب ترجمه د جامع الکرامات الاولیاء ترجمه او اردو ته اړول دا چا کړی دي ظفر احمد عثماني او حضرت تانوی رحم الله کړی دي سوي الكرامه فعل لا محاله محدث ها خیر دې زنه خبر کېږم نو دا خو ځکه کرامت کې وي بکلا هغه په معجزات کې فعال دي خیر دي والكرامه فعل يا ذبك اصطلاح فعل لا محاله محدث لان ما كان قديما لم يكن له اختصاص باحد وهو ناقض للعاده وتحصل في زمان التكليف وتظهر على ابن تخصيص له وتبذيلا وقد تحصل باختياره ودعائه وقد لا تحصل باختياري وقصدي کله نا کله قصد وي کله نا کله قصد نه را کړي را کور ور الله پاک ته خیر واچي دا خو یو ځل وي نو دوکه ولي کې لکه مولا صاحب دوکه مکه وکړه چې کوم دی ویل دي ریسایلینګ مکه دې ته ریسه سیکل مو جوړه ها دا بیا شر ارشاد ما تاسو ویلی شر ارشاد د بزیزه د ابن البزیزه پیجنې نه پیجنې کاش چې زه بس سبحانه وتعالى دي بیا سوي ويفهم الاول وهو الاختيار بياوي والدليل على جواز وقوع الكرامة مع ثبوت الاختيار ما سبق أن المصحح لوقوع المقدور سقوط الاختيار
مولانا چې اوس دغه ته پیر صاحب ما ورته بار بار چې خپل دعوه پیش کړه دغه علماء دیوبند نه تایید راوړه به په قرآني حدیثي دلایل پیش کړه. پیر صاحب په غوسه شو. پیر صاحب ویل چې ما غسل زر پیش نه. پیر صاحب غوسه مونږ منو کنه فرب غوسه چې خیر دی. ویم نمبردار پیر صاحب اصل خبره دارا مونږ ته جوړ علماء دیوبند نه م پیش کو متکلمین دا دریو تقسیم چې ته کې متکلمین کې ما ته دا درې تقسیم تو خایز بسم الله. دویم نمبر پیر صاحب دا غینه پس به راغله و سنجان شهید رحم الله په حواله کې صرف معجزه پلان کې علم کې پکې په دوه حوالو کې صرف معجزه او په نور کې کرامت معجزه دواړه وا. او دویم نمبر کرامت د معجزه فرع ده. مفتی پیر صاحب د دواړه خرق عادت دي خو صرف په نسبت بدلېدو سره د غي نوم بدلېږي. دا وګورئ مفتی صاحب کتاب التعریفات صفحه نمبر 129 الکرامت هي ظهور امر خارق للعادت. دا امر خارق خالق للعادت من قبل شخص غیر مقارن للدعوه نبوت فما لا يكون مقرون بالايمان والعمل الصالح يكون استدراج وما يكون مقرون بدعوى النبوت يكون چیز اقیو د مفتی صاحب خرق عادت ته نسبت چې کله نبی ته وشي بیا ورته معجزه وای نسبت چې کله هغه غیر نبی ته وشي صالح ته وشي بیا ورته چې کله یو د بل فرع شو مفتی صاحب بیا چې یو د پاره کوم حکم ثابتېږي. دا خبره مفتی صاحب شرح العقائد هم لیکله چې هغه د متکلمینو کتاب کرامت د معجزې لپاره فرع ده صرف په نسبت سره صرف په اضافت سره نوم بدلېږي نور څه یو ده معجزې لپاره کوم حکم ثابت شو هغه کرامت لپاره په طریقه اولا سره او ما اول بار دا سوال چوتو چې ته په معجزې کوم خرق عادت ته د نبی لپاره پکې اختیار نه مری او خرق او کرامت هم خرق عادت ته د ولی لپاره پکې اختیار منی دا خو تا د نبی حیثیت د ولی نم کم کو پیر صاحب بار موږ دغه سوال کو پیر صاحب پغی باندې راځي ادینه پس پیر صاحب راځي او مزاری حواله پېښلا پیر صاحب ټیم مې صاحب خج خبرې د مزاری حواله پېښلو توضیحات ولا انا ټول تارت کې د اختیار نورسته دعا الفاظ راوړي طلب الفاظ په غیر اعظم جوابات چې پېښ کوم ان شاء الله او شیخ رحم الله قانی صاحب پېښ کو او تانوی صاحب رحم الله دا تقسیم دام نقل کوي شیخ رحم الله صاحب مو پیر صاحب تاسو کوم مطلب تانوی صاحب روایت نقل دا مطلب نه ده خو تاسو بیا مغه نقلای شیخ رحم الله صاحب وایي ما دا مطلب نه ده په خپل وایي کسب له پکې اختیار نشته د بنده قدرت خالق کاسو پکې نشته د سره هغه ظاهر ول نشي دا اختیار الله تعالی نه ورکړي. شیخ رحم الله کو اعتماد وکړي کنه دا سوچ چې پېښ کوي تاسو رات کوي سوچ چې پېښ کوي تاسو رات کوي خو کاش لک سوچ ورته وکړي ډېر دینه پس وایي ما ته زمونږ نه خدای مخه واړه دا قسم دې اوس مې په پیرانو مناظره وا دی مفتی صاحب را پسې پیر صاحب نه لیکل راوړل ما ورته دسخط نه کو پیر صاحب ورته کېلو چې ما د کینو مناظره وکړو ما ورته یو هفته پورې خو دې کول قسم دې ما ته ویل د پیر صاحب دسخط ما نه کو وي ته پیر صاحب سره مناظره ته نه کړې چل قسم دې ما د پردا دومره بل خبره وا چې زری د پیر صاحب سره کېنه ما فرض اصل ټیم ځای کې خپل ترن کې خپل ترن مفتی صاحب چې بیا خپل ټیم کې مو ٹھیک شو زه سید مخکې بیا پیر صاحب وای پیر صاحب وایو حواله پیش لمونږ وخندل وی ولې خاندي پیر صاحب ماته ویلا چې دا فعل نه دی فعل دی د فعل نسبت الله ته کول دا کفر شرک راغلی نن په خپل د فعل نسبت الله تعالی ته وکړو او ما په دوه حواله پیش لې چې دا فعل د الله تعالی دی به بندل اختیار د الله په فعل کې کم طرف راغی زما په کار کې د اختیار نشته نو د الله په کار کې اختیار په دې خو عوام الناس هم پوهیږي یار د اختیار د کم طرف راغی ظاهر کې په دې خو ان شاء الله فیصله کې خرق عادت ادینه پس بهترین مطلب پیر صاحب ان شاء الله ننیمو بجو پورې به ټیم چلو هغه نه پس تاسو جوابات ته دغه مشترکه جوابات کوم مفتی صاحب کبي عبارت چې بشکې تاسو داوی تفصیل پکې نشته ځکه تاسو وي بعض اختیاري دي بعض غیر اختیاري دي هغه کله اختیاري وي کله اختیاري نه وي یعنی کله دغه په هغه خپل دا ورته دریم نمبر مفتی صاحب تاسو بعضي اختیار کې منئ بعضي غیر اختیار کې منئ کوم عبارت چې پېښ کوي په غیر اختیاري کې تاسو جواب کوي په اختیاري کې زموږ طرف نه جواب در واخلئ سلورم دریم نمبر مفتی صاحب وایي اختیار نه اختیار علی قدرت المعجزه والکرامت مراد دی یعنی چې الله غته اختیار ورکړي چې سو غواړي دغه ظاهري نو پیر صاحب پدې کې بیا د باختیاري او طلبي الفاظ ولې راغلي دا طلب او اختیار په خپل منځ کې دا هغه تعارض لري طلب هغه سیس کې دی چې هغه بنده په اختیار کې دی پنځم نمبر بازو کې په بدعائه الفاظ هم راغلي دعا ال انسان کې چې کله دغه په اختیار کې دی شپږم نمبر د اختیار نقص مراد هغه صورت اختیار او د قصد مراد هغه قدرت نه لري بلکې د اختیار او قصد اسباب مراد دي دا شرع عقیدۃ الکبرى د سنوسی د دې عبارت مرتمخ کې پیش کو
موي د دین اسباب مراد تمنا او اشتها ون او دقه هواش على شر الكبرى دم لكل شر دين مراد اغا والمراد بالاختيار والاراده هنا الشهوه والتمني ادينا شهوه والتمني اسباب ورن مراد دي ادينا بس ون نمبر اختیار په کلام عربو کې په معنی راځي مصباح او منجد دواړو لیکلي دي دلته معنی پسند کرنا منتخب کرنا او انا اخترت بس ویل ما قرآن مجید مو همدغه مفتی شفیع صاحب رحم الله دغه ترجمه کوي اخترت کا اور میں نے پسند کیا پسند ترجمه کوي وربک یخلق ما یشاء معرف القرآن جلد 836 کې مفتی شفیع صاحب رحم الله پسند کرنا ترجمه کوي مطلب دا ہے یعنی نبی چې کله دا اولی چې کله دا خبره خوخی چې الله زمانه یو کرامت صادر کی د دې دا مطلب دی دا مطلب نه دی چې هغه ته اختیار ورکو خدای اختیار چې خر قیادت تکله صادره د ځان اتم نمبر د دې حدیث خپل هغه حدیث مطلب واضح کړي چې ډېر وخت هغه په دړو وهله کسب برسره لو اقسم الله لا بر کې قسم په الله غوړي هغه د الله نازبین وی الله نانس کې مطلب حدیث خپل واضح کړي امام نووي رضی الله عنه لیکي نووي جلو 719 کې اے حلفا علی وقی شيء او قال الله او قال الله کله چې د یوسف په حکم باندې قسم وکړي الله واقع کوي دا مطلب نه چې هغه اختیار په دې باندې بلاو شو دغه مفتی تقی عثماني سم لیکل نه هم نمبر مفتی شفیع صاحب مولا دی وزر کې شیخ ادریس راغی مفتی شفیع صاحب په خپل د وضاحت کوي سو وي حقیقت دی وي اور کوم ځای کې دی د په خپل باندې مفتی شفیع صاحب مولا دی وای بعضی خلکو رچا ذهن ته د اشکال راتلی شي لکه دغه پر مثال پیش کړي وای کامر کی ولی تو اس کا جو وای بعض رہا یہ شبہ ان کا یہ کہنا کہ انا آتی کبھی قبل یرتد لك د کم نسبت مجازیه دی چاغه ته نسبت کړي وای یہ علامت اس کے کہ قانون کے قصد و اختیار سے وہ جو علامت تصرف کے کہ ان کی کرامت والی کی اختیار میں نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالی نے اس کی اطلاع کر دیو کہ تم ارادہ کرو گے تو ہم یہ کام اتنی جلدی سے کریں گے یہ تقریر حضرت سیدی حکیم محمد مولا صاحب تانوی رحم الله کې دا تفصیل هغه کړي الله ورته بزله کې واچي په دې وخت دا اراده وکا زبدا کار ظاهرهم الله ورته القاو کې همدغه شیخ ادریس صاحب دغه مطلب بیان کړي دا شیخ ادریس صاحب خپل کتاب کې همدغه مطلب وای بعض خلکو ته دغه اشکال راځي وای سو اس کا جواب ہے کہ بعد نظر میں اگر چیز اختیار سے معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت اللہ تعالی اس وقت نبی کے دل میں معجزہ صادر کرنے کا القاء الہام فرماتے اور القاء الہام علی اور بسیط ہوتے ہیں بلکہ اس کو قرآن قرار دے رہا بھی صحیح تعبیر نہیں تو اس کا صدور من جانب اللہ ہوا د بندر طرف نہ صدور اور شیخ ادریس موازی کی پختل باندې حضرت جنگوی سے رحم الله په تالیفات رشید 188 کې لیکي دی وای دغه شای اسماعیل شهید رحم الله پاوالی سر راخلی به معجزات تصرفات میں ظاہر بھی جزء مثل قلم کے مگر جزئیہ قدرت محدود اس علم و توجہ کو اختیاری جزئیہ تعبیر کرتا ہوں دی اللہ اور تبصرہ کی القاء کی طرح دی خبر قصد و ارادہ کا دا مطلب ہے نہیں چاہے اختیار ور کوئی مثال ہم ور کوي وای څنګه چې افسر ته اختیارات ملاوي هغه اختیارات ورته دی بلاو شي او حضرت تانوی صاحب رحم الله په ودر نوادر کې مده به خپل وای کرامت په دوه قسمه ده یو کرامت مانوي ده استقامت علی الدین د بازونه هغه ممکن ده چې دغه مراد وي بیا حضرت شیخ عبدالله صاحب رحم الله شرف طول غول 30 کې لیکي پس شو پانی شوری یعنی جب تک خودی کو مٹا کر پانی ہو جائے اور تجھ میں فعل ہو یعنی انسان دومره ځان د فتول غیب را کسر فتول غیب را کسر کتاب د خپل فارسی کتاب کې دغه وضاحت کوي خپل ځان د عمره کې کار بدل الله تعالی خلق بدا غنی چې د تانه صادر شوی نور به فعل الله تعالی او خپل به دغه رد کوي اصل کتاب په سبب نم 20 کې شیخ عبدالقادر جیلانی مولا فرمای دیم وی فحين اذن يضاف اليك التكوير وخرق په دغه وخت کې به مضاف کېږي ستاسو طرف ته تکوین او خرق عادت فيراد ذلك منك في ظاهر العقل دا بستاني نه شي په ظاهر فعل کې في ظاهر الفعل والحكم هو فعل الله واراده او دا به فعل د الله تعالی وي دا به بنده فعل نه وي بنده باندې ظاهر کړي دا به الله تعالی فتول غیب کې واضح شیخ عبدالله صاحب خپل دغه وضاحت کوي نو معجزه او د په خپل باندې فهین ایزن دغه عبارت نقل کوي شیخ عبدالله محدث دی لوري مولا دغه تفسیر کوي په خپل باندې پیر صاحب دا دولس جوابات مراغي وکړه دینه پس خپل قرآنی دلایل تر اعظم حدیث ته دغه پس به ان شاء الله د متکلمین عبارت ترم 40 حوالات باندې متکلمین وګړي چې دا بنده په اختیار کې نشته چې کوم دغه پس اعظم دلایل ته چون کې عقیده ده او عقیده لپاره قرآنی دلایل ولسته دا عقیده لپاره قرآنی دلایل پکاري زما سره اول نمبر دلیل سوره انبیاء آیت نمبر 29 بارہ نمبر 17 الله د ابراهیم علیه السلام معجزه ذکر کوي چې الله ورته ور ګولې ګلزار کو قلنا مونږ یا نه اور کونی برد و سلام علیه یخشب ابراهیم علیه السلام سلامت او د دې دلان دی ډیر معلومه شو چې ور یې خول چې کوم معجزه وا دا د الله تعالی په اختیار کې وو که چرته د ابراهیم علیه السلام په اختیار کې وي دا خو بیا دغه امتحان نشو دا خو بیا دغه قرباني نشو ځکه هغه په ځان باندې ور ظاهر یې خول شو نو بیا دا معجزه کوم طرف شو بیا د امتحان او قرباني کوم طرف نشو او په دغه باندې
تفسیر ابن کثیر کې لیکي ولولا ان الله عز وجل قال وسلاما لعزا ابراهيم بردوا کله ورته دا نو ویل الله نو وکړي ابراهيم عليه السلام به سوزولې هغه ته تکلیف ورکړي او پیر صاحب کرامت دا پر د معجزې رضواله خرکات دي هر کله چې معجزه غیر اختیاري شو د قران په سره کرامت ور سره په طریقې اولا سره ثابت شو دویم د دې لاندې وان القياس سوره قصص پر نمبر 20 آیت نمبر 1 الله فرمایي وان القياس مونږ ورته ولم ساو ګرځوا اوس امزا غرزول دا معجزه نه و هغه نه مار جوړول دا معجزه و هغه الله تعالی په فلما را کله چې موسی عليه السلام ولید تهتزو چې خوځیدو کانها جانن ګوي کې نه مار دي ولا مدبر موسی عليه السلام ګرځیدو شاکون کې ولن يعقب واپس نه کاته مونږ ورته یا موسی بل را واپس شه موسی یریګما کله موسی عليه السلام خپل په لوي دا معجزه یا دغه په اختیار کې به ولي یره محسوسي قران ورته بدل معلومه شو معجزه د نبی په اختیار کې او کرامت د معجزه فردا چې معجزه ثابت نشو کرامت په طریقه ولا سره ثابت نشو ما په نصوص پیش